په رنگونو سره زه یم ستاسو قربا روخان یوسفزی. امید لرم چې روغ جوړ به یې. ګرانو کتونکو اورېدونکو، نن د خیره سره 28مه روژه ده او اختر له چې کوم دی چې کله په حساب باندې صحیح او روژې خدای دې وکړي چې برابر شي 30 روژې، نو بیا به اختر د خالی په روز وي. او ځکه چې د موسمیاتو والا چې کومه پیشنګویي کړې ده هغوی دا وایي چې یاره په سبا باندې یعنې په 19 مارچ باندې د زیارت په ورځ باندې د سپوږمۍ لیدل چې کوم دی دا به مشکل وي، ځکه چې دا عمر به کم وي. بهرحال هغه خو د فلکیاتو یا د کمیټۍ والا د کار دی او هغوی به دغه اعلان کوي. خو روژې چې کومې دي نو موسم هم ورسره باران هم ورسره نرۍ نرۍ ورېږي، موسم هم ډېر مزېدار شو، پسرلی شو. ګرانو کتونکو اورېدونکو، د روژې خپل دغه وي، یعنې هغه تقدس وي، د هغې ډېر زیات خیال ساتل پکاري. او دغه روژې د خیره سره اوس دغه 2 ورځې یا 3 ورځې پس په چې کوم دی نو بیا وړوکې اختر وي. زمونږ نننۍ موضوع چې کومه ده، نن به موږ په دې خبره کوو چې اخترونه، بیا اخترونو سره میلې او د دې د خوشحالو د دې د څه طریقې پکاري. نو په دې به موږ خبرې اترې کوو د دې په تاریخ باندې. خو زه ټولو اوریدونکو او کتونکو ته دا خواست کوم چې زمونږ د ټلیفون شمیره ده 091-525-4 یعنی 09152541143. تاسو کولی شئ چې تاسو مونږ سره په دې موضوع باندې خبرې وکړئ، په دې کې را سره ځان شریک کړئ. او موضوع زمونږ چې کومه ده نو هغه دا چې دا اختر او ورسره بیا اختر پسې چې کوم دی نو په دغه خوشحالۍ کې میلې وي. یو خو دا ده چې دا لکه یو زمونږ یو تهوار چې څه ته وایي، نو په تهوار کې او په میله کې دغه فرق دی چې میله خو لکه هر ټایم ته دغه کولی شي، فیسټیول چې ورته په انګریزۍ کې وایي، هغه خو ته په خپله هم جوړولی شي او د خپلې خوښې کاري که نه. او هغه د څو ورځو دپاره مې یا د بعضې میلې پکې چې کوم دی نو ډېرې اوږدې هم شي. موږ ګورو زموږ په ملک کې په دې پاکستان کې بلا میلې لګي. دې نه علاوه چې کوم دی که تاسو وګورئ دغسې نور میلې لګي، لکه زمونږ د سود سودا دپاره، زمونږ د څاروو د خرڅ دغه دپاره، د نورو بلا سیزونو دپاره، هغې دپاره هم میلې لګي. خو دا ده چې دا تهوار چې کوم دی لکه دا اختر شو، دا نو دغه رنګ دا زمونږ یوازې زمونږ نه بلکې د دنیا د ډېرو قومونو د ډېرو مذهبونو کې دغه څیز چې کوم دی نو شامل دی. او زه به صرف د اختر پورې خبر وکړم چې ګوره دا د اختر چې کوم دی یعنې دا د خوشحالۍ ورځ دا که داسې وی نو لکه 30 روژې چې سړی پوره کړي نو خو بله ورځ باندې کوجه شي، نو بیا پکې لکه د اختر څه ضرورت و، یا د دې اختر د مونځ یا د دې اختر د خطبې یا د اختر چې کوم نور لوازمات دي. د دې دا مطلب دی دا الله تعالی چې کوم دی نو په موږ باندې یو ډېر لوی مهرباني کړې ده، یو رحم دی چې په دغه ورځ باندې تاسو لکه خوشحالي وکړئ. او خوشحالي دا ده چې د چا وس رسي، پکار دا دی چې هغوی نوې کپړې واچوي، نوې پیزار واچوي، ښه خوراک جوړ کړي، ځان ښه سنبال کړي. او مطلب دا دی چې د مونځ د سهار د مونځ نه پس چې کوم دی هغه خپلو خپلوانو، مشرانو، رشته دارانو، دا زموږ یو روایت د زمانو نه را روان دی. او دې سره سره په دې اختر کې دام یو ډېر لوی دغه پکار دی، نظر پکار دی چې آیا موږ کولی شو چې کوم داسې زمونږ ګاونډ کې زمونږ خپلو خپلوانو رشته دارو کې ځکه چې لومبی د سړي باندې د خپلو هم حق دی که نه، والاقربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. لومبی دا ده چې د خپل ستا باندې چې کوم د خپلوان دي آیا که هغوی کمزوري وي د هغوی جامه جوړه، د هغوی پیزار یا هغوی دغه د اختر په دغه خوشحالۍ کې د شریکېدو توان نه لري، نو پکار دا دی چې مونږ د خپله وس مناسبت سره هغوی سره مرسته وکړو. بله خبره دا ده چې د دې خوشحالۍ سره سره لکه موږ نه ګورو زموږ په دین کې، زموږ په اسلام کې چې کوم دی نو د اختر سره بیا تړلي چې کوم نور د خوشحالۍ یعنې هغه سرګرمۍ وي، میلې او
دا شویم دي کیږي اوس هم کیږي. او زه به تاسو ته د خپل یعنی صرف د خپل کلي خبر وکړم. زمونږ کلی چې کوم دی نو دا په صوابۍ کې جلسه کلی دی. جلسه جلبه دا دوه یو ځای کلي یو ځای نومونه خلک چې کوم دی نو اکثر اخلي. زمونږ په کلي کې د زمانو نه یعنی ما په دې ډېر تحقیق وکړو خو ماله د دې سر معلوم نه شو چې دا د کله نه دی. نو هغه د هر اختر که هغه وړوکی اختر وي که لوی اختر وي نو د اختر په دویمه ورځ موږ ورته د قبرونو میله وایو. د قبرونو میله په دې معنی چې دغه میله د زموږ چې کومه مقبره ده زړه مقبره چېرته چې جنازګاه ده نو دغه میله چې کوم دی د اختر په دویمه ورځ باندې به هلته کېده. اوس هم کېږي خو اوس لغونې ځای بدل شو. د هغه زړې مقبرې نه چې کوم دی نو خبره نوې مقبرې ته راړه. نوې مقبرې سره چې کوم داسې خالي ځای دی. اوس دغه میله کې چې کوم دی نو مخکې خو پکې صرف زموږ دغه دوکاندارانو زیات نه زیات مټیایي به وه او ځلوبی به وي یا داسې د لوبو لږې ډېرې مطلب دا د ماشومانو دپاره څه ګوډی او څه نور موټر وغیره د پلاستیک دغه کډې کوډې به وي. اوس خو چونکې زمانه بدله شوه او زمانې ترقي وکړه ډېر څیزونه رالل نو اوس په هغه میله کې زمونږ د قبرونو میله د اختر په دویمه ورځ چې کومه لګي هغې کې اوس د ځانګوګانو والا جولاګانو والا او نور بلا څیزونه او بلا سرګرمۍ او خلک ورته راځي چې یوازې زموږ د کلي نه بلکې د نورو کلو خلک هم هلته راځي او په هغه میله کې شریکېږي. د دې فایده څه ده؟ د دې فایده دا ده چې په دغه ورځ باندې یو خو دا ده چې زمونږ خلک خو داسې نه شو کولی. موږ خو ملته ډېر یعنی غریب خلک یو او غربت هم دی. دغه وس نه لرو چې موږ د اختر کې چې کوم دی نو چېرته لرې لاړ شو پارکونو ته دې لاړ شو ښار ته دې لاړ شو نورو ښارونو ته دې لاړ شو اول ته چې کوم دی نو دغه خپله خوشحالي وکړو یا دغه سود سودا وکړو. نو دا یو لوی غنیمت دی چې موږ سره په کلي کې دې سره زما د کلي دوکاندار که هغې کې ګوره یو یتیم وي او هغې ته هغه یتیم ته مور چې کوم دی نو ګونګړي یعنې چولې پخ کړي وي لوبیا پخ کړي وي نور څیزونه چپس وغیره او یا دغه رنګ ټافیانې او هغه میلې ته راوړي نو د هغه هم چې کوم دی نو بلا سیل وشي. دوکاندار هم نغد پیسې په دغه ورځ باندې خو کاتې ماتې نه وي نو دوکاندار هم زمونږ په هغې باندې یعنې د هغه سودا هم ښه خرڅه شي. بله دا چې لکه د کلي دغه ماشومان ای پکې خوشحالي وکړي وزانګي پکې یا پکې ځان له څه شپېلې توری وغیره واخلي یا نور څه کډې مډې واخلي ماشومان یې پکې چې کوم دی جینکۍ پکې ځان له ګوډیګانې واخلي. دې سره سره پکې دغه خلک د کلي چې کوم دی نو ځوانان دغه زلمي هلکان هغوی رایوځای شي هلته یو بل سره د اختر چې کوم دی نو مبارکي مو وکړي یو بل سره کښېني داسې په ټولو باندې. اوس پکې یو بل یو کلچر ورته ویلی شي یا یو کلچر څه خو یو رنګ پکې نوی دغه شوی. اوس ډېر هلکان داسې وي چې پنځه شپږ ملګري وي هغوی یو شان جامې اخلي یو کلر کې او یو شان جوړ کړي وي او هغه هم ډېر خوند کوي. دغه رنګه زمونږ ما بله خبره دا کوله چې د اختر د دویمې ورځې نه پس زمونږ چې ورپسې به کوم اتوار و نو هغې کې به بیا زمونږ د بادو بابا میله به ورته موږ هغه زمونږ په کلي کې صرف د زنانو دپاره به وه او هغه د کې به زنانه خپل سودا کوله بهر به دوه درې کاخیان ولاړو سړي به یې نه پرېښودل خو واړه ماشومان به خپلو میندو سره لړل. زنانو به ځان له خپل چې څه د هغوی کوم دغه نو هغوی به سودا موده وکړه. زه خپله څو واره چې کوم دی نو مور مې د خدای وبخښي هغې سره به هغه میلې ته تلم. خو له بده مرغه دا چې په دې زموږ په ټولنه کې دا کومه شدت پسندي پیدا شوه کومه انتها پسندي پیدا شوه نو د هغې د وجې نه هغه میله ختمه شوه. هغه د زنانو دپاره چې کومه میله وه زمونږ د اختر را روان اتوار پسې دغه رنګ زمونږ په صوابۍ کې د شاه منصورو ډېره مشهوره میله وه هغه هم ختمه شوه. نو دا دې میلو د ختمېدو نور څه نه حکومت ختمې کړي دي نه بل چا ختمې کړي دي خو بس دغه زمونږ د خپلې تنګ نظرۍ او د شدت پسندۍ چې کوم دی نو دغه میلې ختمې کړي. ګرانو کتونکو اورېدونکو تاسو ما څنګه سره د ټلیفون په لیکه باندې رابطه کولی شئ او خبره کولی شئ. که دا شان پکار دا دی چې دا میلې موږ دې ته موږ دوام ورکړو د دې میلو ته موږ دې کې موږ شرکت کوو او په دې کې موږ په خپله شریکېږو ماشومان بوځو نو د هغوی د تفریح دپاره د خوشحالۍ دپاره هم یو ډېره ښه موقع وي او ډېر ښه ځای وي. نو تاسو کولی شئ که ستاسو په علاقو کې چېرته میلې کېږي یا هغه میلې وي ختمې شوې ولې ختمې شوې په دې موږ سره تاسو هم خبره کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0915251413
یعنی 0915254 نو تاسو موږ سره په دې باندې دغه کولی شي د ټلیفون په لیکه باندې هم. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا د دې د تهوارونو د میلو دا خبره چې کومه ده ما سره دلته دا کتاب دی دا ما د دې دپاره راغسته دی چې لوګونه خبرم په دغه سره وي په تحقیق سره وي دا رسوم اقوام د علي عباس جلالپوري یو کتاب دی په اردو کې دی او دې کې چې کوم دی نو یو مضمون یا مقاله د تهوار په نوم باندې ده نو دې لیکي چې دا تهوار یا میلي ټیلې چې کوم دي نه دا دوه قسمه وي مذهبي او موسمي. مذهبي تهوارونو کې چرته د یو مذهب چې کوم دی نو هغې د مخصوصو روایاتو ترجمانی کیږي او ځینې بعضې تهوارونه چې کوم دي نو هغه سړي ته دغه شان په هغه اجتماعي طور په ورثه کې چې کوم دی نو د هغې دغه سره تعلق لري ماضي سره او دغه سره او لکه د مجوسیانو یا هغه دوه مذهبي تهوارونه لکه نوروز او مهرګان چې د هغه د وروستو بیا د فصل تهوار چې کوم دی نو جوړ شو. اوس نوروز خو موږ هم دغه کوو دلته زموږ هم په افغانستان کې نو د دې نوروز هم بیا پوره تاریخ د بیان کړی دی او دغه د نورو تهوارونو یا دغه میلو چې کوم دی نو دغه هم ذکر کړی دی لکه دی اوس د یو دغه حوالې سره لیکي د محمد حسین آزاد په حوالې سره چې محمد حسین آزاد لیکتے ہیں فارسی لوگ مہرگان کے دن عید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج کی رات گائے ظاہر ہوتی ہے सोने के सिंग चांदी के कुर एक जलवा दिखाकर गायब हो जाती है जिसे नज़र आ जाए उसका तमाम साल ऐश और खुशहाली में गुजरता है. دا د فارسی دغه خلک مهرګان چې کم دی نو د مهرګ دغه روز باندې دغه اختر چې کم کوي هغوی دا ګڼي چې یاره په دغه شپه باندې یو غوا داسې راښکاره شي او د هغې ښکرونه چې کم دي نو دا دغه وي د سرو وي او هغه یو پړک ښکاره کړي او د هغې چاته هم چې هغه څوک چې دغه غوا وویني نو هغه بیا دغه کولی شي. هلو السلام علیکم. هلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر جی څوک د کوم ځای نه؟ زه شاپخیل نه خبرې کوم. کوم ځای نه جي؟ شاپخیل نه. ښه څوک؟ مظهر خبرې کوم. جی مظهر وایي څه وایي پروګرام اورئ او دا اختر را روان دی او زمونږ موضوع چې کومه ده نو هغه دغه ده چې دا میلې چې کومې دي زمونږ په علاقو کې ځینې میلې شته او خو ځینې ختم شي. تاسو څه ویل غواړئ او څه نظر لرئ؟ او دا خو لکه پخوا به خلک تلو موږ هم تلو جی خو بس دا زیات دي دغه سره ختم شو لکه علاقو کې نشایان ډېر زیات دي او یو چې دی چې لکه وسله زیاته شوه نو د دې د وجې ماشومان میلو له ناستې دي بدماشان جوازګرم تاسې بګډر موبایل کوي نو داسې پوخ انتظام وي ګڼل یو خدمت د طرفه د دې د وجې بس خلک او دا خبره ده چې د دې وجې هم دغه شي که نه لکه بعضې خلک پکې هغه جواری کېږي پکې یا پکې نور بد عملونه کېږي نو په کار خو دا دي چې دا خبره د حکومت یا د ضلعې انتظامیې دا ذمهواري وي چې دغه رنګ میلې کېږي دا خو چې ته په کال کې یا دغه کې یو ځل دوه کېږي نو په کار دا دی چې د دې انتظام او دغه دا انتظامیه په خپل لاس کې اخلي ځکه چې دا د هغوی ذمهواري جوړېږي که نه خو بهرحال ستاسو په کار دا دی چې لکه دا ځکه چې مونږ خو د ماشومانو دپاره مونږ خلکو دپاره خو نور داسې د خوشحالۍ څه موقع او دغه نه راځي که نه نور خیر ده جی او خلک بیا مجبورن چې بس پارکونو ته ځي ښاریو ته ځي یا نور داسې د سیل ځایونو ته وځي
او دغه کوي دغه خوشحالي او خپل دغه کوي که نه. نو بس الله دې په موږ رحم وکړي او الله دې په دې وطن کې امن راولي چې بس دا ټول څیزونه دا چې کوم ګندغه جوړ دا وسله نه ده، دا بالکل ختمول پکار چې دا عوامو له اړو ورکړي. نو بس وسله خو دومره زیاته شوې ده چې هر سړي سره کور ډک. ډېره زیاته شوې ده، ډېره زیاته شوې ده. ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته کال وکړو. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا و خاله مظهر هغوی موږ سره هغوی دا خبر وکړه چېرې میلې به کېدي، خو دغه ده چې دا جواری او بدماشان. خو زه یو خبره کول غواړم او هغه دا چې وایي د سر درد علاج دا نه دی چې ته د سړي نه سر کټ کړه، یا د لاس خوږېږي نو لاس کټ کړه، خپه خوږېږي نو خپه کټ کړه، ګوته خوږېږي نو ګوته کټ کړه. مطلب دا دی چې په یو ټولنه کې یا یو معاشره کې چېرته چې یو څیز وي، یو خرابې را پیدا شي، دغه خرابي علاج پکار دی. او هغه متل دی که نه، پښتانه متل کوي چې د سپږې دپاره خلک کین نه سوځوي. نو که چېرته داسې وي مثلا په یو میله کې خلک راځي او هغه بدعمله خلک وي یا جواري کوي یا بل څه بل څه، نو دا د هغوی پکار چې انتظامیه په دې باندې غور وکړي. هلو السلام علیکم. دا د انتظامي ذمواري ده چې هغوی په دې باندې زه تاسو ته خپله خبره وکړم چې زمونږ ما څنګه ذکر کولو زمونږ په کلي کې همدغه میلې اوس خو هم د خیره سره کېږي. دا قبرونو میله چې څنګه ما ذکر وکړو د اختر په هر اختر دویم ورځ باندې او د هغې متعلق هم چې کوم دی نو یو زمانه کې زمونږ د کلي څه خلک څه مشران داسې وو، یو کمیټي غونې جوړه وه، هغوی راپاڅېدل او هغوی ویل چې موږ دا میله به ختموو، دا به دې ځله نه کېږي. زه هم په هغه میټینګ له تللی وم، ما د هغوی د خبرې مخالفت وکړو. ما تاسو سره څه دلیل ولې ختموئ؟ و چېرې دلته جواري کېږي. نو ما چې جواري کېږي نو د هغې دپاره انتظام شته که نه؟ موږ به پولیس ته ووایو، پولیس به راځي، دا د پولیس ډیوټي ده، ذمهداري ده. نو بهرحال کیسه اوږده ده، خو لنډه دا ده چې اوس هم هغه میله کېږي، پولیس راځي باقاعدګۍ سره. که هلته څوک جواري کوي یا داسې څه نور مشکوک خلک وي یا دغه دشمندار وغیره یا بل څه، نو هغه د پولیس ذمهداري ده او پولیس هلته ډیوټي کوي. نو د هغې د وجې نه هغه میله اوس هم د خیره سره چې کوم دی نو په باقاعدګۍ سره هغه کېږي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې دا میلې او دا تهوارونه چې کوم دي نو دا د خوشحالۍ دپاره دي، دا د دې حفاظت کول او دا د دې ساتنه کول دا د څنګه چې ما ذکر وکړو د انتظامي ذمهداري ده. دا ما چې څنګه د دغه خبره وکړه دا د علي عباس جلالپوري صاحب د دې کتاب په دې کې چې کوم دا د تهوارونو یا د میلو حوالې سره ذکر دی، په دې کې چې کوم دی نو د ډېر داسې وي چې لکه دا د ډېرو زیارتونو باندې د هغې میله وي، د موسم متعلق لکه د جشن نوروز خبره وشو، نو د نوروز د جشن نوروز هم چې کوم دی نو دا یو ډېر لوی تهوار هم دی. او دلته هم د دې علاوه چې کوم دی نو ایران او بیا په افغانستان کې هم زمونږ دغه جشن دغه کېږي. دلته که مونږ وګورو نو هم دا ډېر د زمونږ سرکاري چې کوم دی یا حکومتي سطح باندې هم ځینې تهوارونه اوس لکه 23 مارچ را روان دی یا مثال 14 اګست شو، نو په دغه 14 اګست باندې یا په دې 23 مارچ باندې چې کوم دی نو دغه زمونږ د ملک خلک چې کوم دی نو هغه خپله د خوشحالۍ اظهار کوي. تاسو ګورئ چې په 14 اګست باندې چې کوم دی نو ماشومان هلکان او دغه هغه اوس پکې لکه دغه باقاعده د پاکستان جنډې او په هغه طریقه باندې جامې واسکټونه، دا ټول څیزونه چې کوم دي نو د دې خبرې علامت وي چې دغه ورځ د خوشحالۍ روز وي او په دغه ورځ موږ په خوشحالۍ سره تېره کړو. نو چونکې زموږ موضوع چې کومه ده نو هغه دغه میلې دي، نو دا میلې په دې میلو په ختمولو کې یقینا ډېرو ځایونو کې ختمې شوې او ختمې په څه شوې چې هغه لکه رښتیا خبره دا ده چې دا زمونږ چې کوم په دې ټولنه کې دا د مذهبي یا فرقواریت را دننه شو یا هغه شدت پسندي شوه، انتها پسندي شوه او هغه په دې نوم باندې په دې دغه باندې چې دا ګناه ده او دا ګناه ده، نو هغه میلې ختمې. اگر چې په اسلام کې
زمونږ په دین کې چې کوم دی نو د اختر په موقع د اختر د 3 ورځو کې د میلو موږ خو اورېدلي دي د عالمانو نه مو اورېدلي دي چې هغه باقاعده په دغه ورځ باندې چې کوم دی نو خوشحالي به کېده، نیزه‌بازۍ به کېدې، نښې به ویشتلې کېدې، نور داسې کشتي به کېده. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي نو او ماشومان یا دغه به چې کوم دی نو هغوی خپل سندرې ویلې په خوشحالي کوله. نو دا اسلام کې چې کوم دی نو څه داسې زمونږ دغه نشته، ممانعت نشته د دغه خوشحالو یا دغه هر هغه چې هغې کې فحاشي نه وي، هغې کې چې کوم دی نو یعنې د اسلام نه تا لرې باسي نه، ستا مطلب د دین نه دی بدزنکۍ نه، د خپل عقیدې نه دی نه بدزنکۍ. نو هغې کې یعنې کوم داسې مطلب چې کوم پاک څیزونه دي، کوم زیبا څیزونه دي، ښکلي څیزونه دي، هغې نه مونږه زمونږ دین چې کوم دی نو هغه مونږه نه منې کوي. خو دلته د بده مرغه زمونږ هر څیز چې کوم دی نو هغه ځینو خلکو داسې په غلطه طریقه باندې او د هغې دغه وکړو تشریح توضیح وکړه چې د هغه زمونږ په ټولنه کې دغه څیزونه لر شول. بهرحال دې ته به راشو چې لکه دا اوس روژې له خیره سره خو هغه 2 روژې خو به پاتې دي بالکل چې موږ 30 روژې برابروو. نن 28مه روژه ده، سبا یو کم 30مه ده او بله ورځ که خیر بیا د جمعې په ورځ به دا 30 روژې برابرېږي. خو په دې روژو کې چې کوم دی نو موږ لا ډېر زیات چې کوم دی احتیاط پکار دی. او ځکه چې دا 28 روژې مثال موږ ونیو، دا 2 روژې په دې 2 روژو کې خدای مکړه چې موږ داسې عمل وکړو، داسې بد اخلاقي وکړو چې موږ هغه ټول ثوابونه چې کوم دی نو هغه لکه بس د وچو وښو غوندې چې کوم دی نو تیلې ورته ورته شي هغه وسوځي. او په دې کې د ټولو نه غوره خبر ده چې زمونږ اخلاق، زمونږ عملونه، زمونږ رویه، زمونږ لب و لهجه. او بیا دا ده چې د روژې موږ دا سوچ وکړو چې موږ په خپل خپلوانو کې چمګاوڼ کې دا موږ ګورو چې یاره زه خو ما خو د روژې دپاره ډېر لوی د افطارۍ دپاره لکه روژه ماتې له دا بندوبست کړی دی او دا دومره فروټ مې راوړي دي، دا میوې دانې دي او دا دي او په خوراکونو کې مطلب دا دی چې په ځای د دې چې موږ یو خو موږ خلک ډېر زیات اسراف هم کوو، یعنې فضل خرچ هم یو څیز چې کوم دی د هغې موږ ډېر زیات مطلب دا دی چې بس بې درېغه استعمال هم کوو، اگر چې بیا وغورځوو. تاسو اندازه ولرئ چې دې وخت کې یعنې په پاکستان کې موږ نورو دنیا خبر نه کوو، په پاکستان کې د یو سروې متعلق خدای خبر چې په څومره لکه دغه ټنونو باندې چې کوم دی نو دا خوراک ضایع کېږي، تیار خوراک ضایع کېږي، دا ډسبینونو ته او دا نالو ته او دا ځایونو ته چې کوم دی نو غورځېږي. نو دا یو خو دا دی چې داسې هغه د چاپکار هم رانشي او دا اسراف هم دی که نه. کلو وشربو ولا تسرفو، خورئ څکئ خو تاسو اسراف مه کوئ، زیات دغه مه کوئ. مطلب دا دی چې دې سره یو قوم چې کوم دی خلک هم هغه ورسره بیا د هغوی په معیشیت باندې د هغوی په یعنې مالی طور هم هغې سره په دغه نظر ول موږ وګورو هم موږ یو قسم له دغه زیاتې کوو. نو په کار دا دی چې موږ د دغه نه کفایت شهرۍ نه کار واخلو، اسراف نه کوو. بل دا چې دا نمود او نمایش ځان ښودنه که نه څه ته چې لکه هغه بعضې خلک لکه هغه نرګسیت چې ورته وایي که نه د ځان نه څوک ته متاثره نه وي نو هغه د ځان نه د متاثره کېدو دپاره داسې یعنې هغه لباس یا داسې حرکات او سکنات یا داسې کارونه کوي که نه چېرې پلانې. بله دا چې زمونږ د ټولو نه بدقسمتي دا ده چې زمونږ په جوماتونو کې بعضې خلک چې کوم دی نو لکه جوماتونو یا چې ته چنده کېږي یا چې ته څوک بل څه کار کوي نو هغې کې لکه په دې دپاره چېرې پلانې ووایي چې دا خو ګوره دومره لکه د پلاني دا کار وکړو د نوم دپاره که نه ځان ښودنې دپاره ریا دپاره. رحمان بابا شعر چې د ریا خرکۍ خدای مکله په غاړه، رحمان کوک دستار تړلی کلندر دی. نو موږ د یعنې ټولو نه غوره نیکي هغه ده، ټولو نه بهترینه نیکي هغه ده چې د هغې ګواه صرف الله تعالی وي، یعنې بس یو الله تعالی ته نه خبر، دا د ټولو نه غوره او لویه نیکي ده. خو موږ زموږ بدقسمتي ده زموږ خلکو کې نمود او نمایش، ریا، ځان ښودنه دا هم پکې راغلی ده. نو په کار دا دی چې دا موږ د دین هم ځان وساتو. پاتې شو اختر، د اختر دپاره یقینا چې هر سړی د خپل وس مناسب سره تیاری کوي، نو نوې کپړې او پیزار او یا نور څیزونه هملته خوراکونه. نو دغه ورځ د خوشحالۍ ورځ هم ده، خو دا ورځ د موږ له دام یو درس راکوي چې بی زما خو دا وسو، ما خو دا هر څه وکړل، خو بیا دا چې زما په خپلولۍ کې په رشته دارانو کې لکه لومبی حق په تا باندې د خپلو دی، نو خپل ته پرېږدي او بل ځایونو کې چې کوم دی نو دغه خپل
پیسې یا نور څیزونه دغه کې دې سره سره په دې خو زموږ عالمان هم خبره کوي چې یاره دا موږ دا د فطرانه شي ورکوو په کار دی چې دا موږ د اختر د مونځ نه د نظام وړاندې دا موږ ادا کړو او د دې حقدار چې کوم دي یقینا چې دا یتیمانان غریبانان دي کمزوري خلک دي او بیا زموږ یو بل غلط رواج دی هغه دا ده که موږ خیال وکړو که موږ زکات وباسو او که موږ دا د فطرانه پیسې ورکوو او یا صدقه ورکوو یا بل څه نو هغه موږ مثال اوس چې 500 روپۍ ورکوو نو موږ په 5 کسانو تقسیم کړو یا په 10 کسانو تقسیم کړو 50 یا سلسل نو یو هم پې کار ونه شي په کار دا دي چې که موږ په غله کې زکات وباسو که موږ په پیسو کې زکات وباسو نو موږ د هغه یو کس ته ورکړو دغه غونډې د هغه به پې کار وشي یعنی یو کس خو به پې مسله حل شي که نه نو دا زموږ یو ډېره لویه بل دا چې لکه ډېر خلک زموږ داسې صاحب ثروت خلک شته په دې ملک کې زموږ په دې ټولنه کې چې که هغوی زکات صحیح طریقې سره خپل زکات وباسي او یو کس ته داسې ورکړي چې هغه مثال د هغه کور نه وي د هغه روزګار نه وي د هغه بچي وي او هغه د تنګسیا ښکار وي نو زه درته دا وایم چې هغه یو کس لم چې کوم هغه زکات ورکړي د هغه پې یعنې ځان له کور هم جوړولی شي او هغه پې ځان له روزګار هم روانولی شي دا یو سوچ او دا یو فکر موږ له پکار دی نو مطلب دا چې ځکه خو زموږ د دې ملک کې دا زموږ په ټولنه کې ځکه غربت نه ختمیږي او هغې وجه دا ده چې موږ مطلب دا دی 100 روپۍ زکات موږ وباسو نو هغه موږ یا په 100 کسانو تقسیم کړو په 10 کسانو تقسیم کړو یا په 20 کسانو تقسیم کړو نو دا یو دغه په غلط طریقې سره په کار دی چې یو چاته هم ورکوو داسې یو کس ته چې هغه پې دغه پې کار وشي نو مطلب دا دی چې دغه رنګ اوس زموږ د اختر دغه د ما د مثال دغه خبره وکړه نو فطرانه هم چې کوم دی نو دا چې چا څومره یعنې راځي د کور په حساب باندې د هغه باندې زموږ عالمان صاحبان چې کوم دی نو وخت په وخت خبره کوي او هغوی پرې پوهېږي موږ خو په دغه څیزونو ډېر نه پوهېږو خو بهرحال دا غونډه یو کس ته ورکړی شي او د دغه نه مخکې د اختر د مونځ نه مخکې نو خو دا ده چې حقداران یې هغه زموږ دا غریبانان خلک دی بېوسه خلک دی یتیمانان دي یسیران دي چې دا هغې ته مونږ ورسو د اختر د مونځ نه مخکې نو دا ډېره غوره خبره ده ګرانو کتونکو اورېدونکو د اختر دا ورځ دا موږ له یو بل هم ډېر ښه دغه درکوي موږ دا اورېدلي وو موږ له دا مولیانو صاحبانو عالمانو موږ دا وایي چې یاره څوک خپلو کې یعنې 2 مسلمانان تر 3 ورځو پورې چې کوم دی نو یو بل سره خبرې اترې نه کوي د خبرو بندیز وي نالکې وي نو هغه د هغوی عبادت نه قبلیږي نو په کار دا دی چې د اختر کم از کم د اختر په ورځ باندې دا ډېره زبرګه ډېره مقدسه روز وي او دا موږ له د خوشحالۍ د یو زیری هم راکوي بلکې د خوشحالۍ روز ده نو په کار دا دی چې زمونږ چا سره داسې لږ ډېر څه تاوتریخوالی وي یا خفګان وي یا نالګې وي چې هغه مونږ ختم کړو او ډېر په پرانیستې دغه سره زړه سره او ډېر په روڼ تندي سره هغوی سره مونږ دغه چې کوم دی خپله روغه دغه وکړو ځکه چې زمونږ که مونږ وګورو زمونږ په ټولنه کې یعنې په معمولي خبره باندې چې کوم دی نو هغه دشمنۍ جګړې او لکه په لږو پیسو باندې مونږ جګړه وکړو مثال مونږ په 15,000 په 10,000 جګړه وکړو بیا وروسته په 10 لکه او په 20 لکه باندې ځان چې کوم دی نو دغه کوو دغه رنګ مونږ په یو مرله باندې یا په 2 مرلې باندې چې کوم دی نو مرګ وکړو جګړه وکړو او وروسته بیا هغه مونږ په قانالونو باندې مونږ نه خلاصېږو نو که مونږ د ټولو نه بنیادي خبردار چې زمونږ د صبر نه کار واخلو بیا دا چې مونږ له زمونږ دین چې کوم دی زمونږ اسلام چې د سلامتیا نوم دی د امن نوم دی نو یا مسلم چې کوم دی نو دا هم د سلامتیا نه دغه د اظهار صاحب یو پروګرام کې ما څه دا خبره کړې وه چې دا د عربی د سلم نه که د سلم نه راوتلي لکه مطلب سلامتیا ده مسلم به هم لکه دا به هم د سلامتیا زیری او اسلام هم موږ له دغه درس راکوي نو په کار دا دی چې مونږ د صبر نه کار والو مونږ یو بل سره چې کوم دی نو د مینې محبت په ژبه کې خبره وکړو ځکه نن تاسو وګورئ چې نن په ټوله دنیا کې یو ډېر لوی ګډوډ روان دی جنګونه دي فسادات دي مونږ د خپل ملک کې وګورو چې دلته څومره لکه دا ده
دا د بدامنۍ ښکار یو، خاص کر زمونږ په دې صوبه کې چې کوم صورتحال دی په پښتونخوا کې یا زمونږ په نورو خواوشا علاقو کې، د هغې وجه هم دا ده چې مونږ یعنې د صبر نه کار نه اخلو، مونږ د برداشت نه کار نه اخلو، مونږ د زغم نه کار نه اخلو. مونږ د خلک عجیبه غونه خلک یو د پروپیګنډو او د دروغو دغه چې کوم دی نو ښکار شو، اشتعال انګیزي راکې خلک پیدا کوي، پروپیګنډې کوي او بس دې ته مو خلک تیاروي. نو په کار دا دی چې مونږ د دغه څیزونو چې کوم دی نو په دغه خبرو باندې ځان پوه کړو. ما وختي تاسو ته دا وویل چې یاره څوک هم څوک ملګري موږ سره په دې موضوع باندې خبره کول غواړي نو زموږ د ټلیفون شمیره 09115401403 0915254 نو تاسو کولی شئ چې دا موږ څنګه د دغه ذکر وکړو. زه د پروګرام په وساطت باندې به دا هم عرض وکړم چې زموږ کومو ځایونو کې د اختر دا میلې وي یا د اختر نه پس وي، نو لکه زمونږ په ما څنګه د خپل خبره وکړه د ثوابیا کې زمونږ اوس دا کونډ پارک چې کوم دی نو هغه ډېر زیات مشهور شوی دی او اکثر د اختر په دویم مرض او دریم مرض باندې چې کوم دی که نه یوازې زمونږ د ضلعې بلکې اوس د نورو ضلعو نه څه چې د پنجاب نه ملته اوس خلک راځي. خو په دغه ورځ باندې په کار دا دي چې زمونږ انتظامیه یا موږ په خپل هم په دې څیز باندې نظر وساتو چې یاره داسې روانکاري شرپسندي او یا داسې خلک او بل دا چې دغه ځای کې چې کوم داسې څوک غلط دغه کوي، غلط حرکات او سکنات کوي، ځکه چې زمونږ میندې خویندې هم چې کوم دی نو هغه هم راځي نو هغه چې یو ښه تاثر وړي نو دغه باندې موږ له نظر ساتل پکار دی. بیا دا چې د انتظامیې هم دا ذمه داري جوړېږي چې هغه ځکه چې دا یوازې یو میله نه وي بلکې د دغه دپاره. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه او مرګریا هي ټیک ټاک خیر دی. څوک د کوم ځای نه؟ زه خبر نه خنشا خبرې کوم. جی خنشا صاحب څنګه لخی؟ خیر دی. تاسو خو خپل خبرې وکړئ. موږ مسلمانان یو په دنیا کې ډېر قومونه لري او ډېر مذهبونه لري قسم کنه. جی موږ خو چې پیغمبر علیه السلام کوم دین موږ لاره وړی چې یاره اختر به په دغه طریقه کوو، روژې به په دغه طریقه کوو، میلې به په دغه طریقه کوو، رشته داري به دغسې پالو. نو هغې دا مطلب نه دی چې بس روژه تېره شوه عام څنګه او بیا چې کوم دی ډوز کوه او دا یا شی او فحاشي کوه. دا خو د غیر دینه خلکو کار دی. مسلمان کار خو دا دی چې اختر سهار شي او بس ښه ښکلي کا صفا کپړې وي، نه وي یاره بلکل ما وي، خو چې وینځلې وي او ښه ښکلي په ذکر سره او ښه عیدګاه ته روان شي ښکلي او ښه په ذکر سره چې یا الله موږ دا میاشت دا روژه وساتله او دا موږ نه قبوله کړې او ښه په اکثریت را سړی راوځي عیدګاه ته او چې کوم دین پیغمبر صلی موږ ته ښودلی دی. او بیا هم دغسې چې خپل رشته داري د خپل رو بیمار اکثر موږ خلک د مالدارو خلکو تپوس کوو، د غریبانانو خپلوانو تپوس نه کوو، پوه شوې هغو سره ښېګڼه نه کوو، ځان راته بې بده ښکاري. نو دین داسې شی دی موږ ډېر وسیخه او ډېر ښکلی دین دی. نو چې دغسې موږ کوو انشاءالله تعالی د ملي خو دا مطلب نه چې بس درنې جوړه کړه او بس یو کال نه سار د یو ښځې او نر دا ګډ وډ ګډېږي. نو بس دغسې خبره ده ورورانو. ډېره مهرباني او تاسو ډېره بنیادي خبره وکړه چې په کار دا دی چې موږ په دغه ورځ باندې د خپلو خپلوانو د ناروغه خلکو د مشرانو د هغوی هم چې کوم دی نو تپوس پوښتنه وکړو. صرف د مالدارو سلام لا اختر مبارکۍ له نه ځو بلکې د خپلو رشتو او د خپلو خپلوانو چې کوم دی نو خیال وساتو. ډېره مهرباني. تاسو موږ ته کال وکړو، پروګرام مو خوښ کړو. خوشحاله او آباد راته اوسئ. مهرباني. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا خیبر نه یو ملګري کال کړی و، هغه ډېره بنیادي خبره وکړه چې یاره زمونږ یو دا ډېره غټه دغه دی چې د اختر په ورځ باندې داسې لغونې زمونږ په چم ګاونډ کې یا په کلي کې یا په محله کې علاقه کې معتبر خلک وي نو هغوی له خو خلک مبارکۍ له او دغه له ځي د هغوی اجرو له دغه له. خو د غریبانانو یا داسې څوک رنځوران په کور کې وي یا عام غریبانان خلک وي نو د هغوی څوک تپوس نه کوي نو واقعي او د خپلو خپلوان هم نه کوي. نو ړومبې خو موږ له دا پکار چې موږ په دې باندې غور وکړو. پکار دی چې موږ د ټول یو شان نظر وساتو
او د خپلو خپلوانو د خپلو اختر پر ورځ باندې بعضې مشران داسې وي چې هغه نشي راوتی د کورونو نه په کټ باندې رنځوران وي چې موږ لاړ شو هغوی سره موږ مثال 10 منټه کینو هغوی مبارکي ورکو کینو ورسره تپوس یې وکړو نو هغوی سره د هغوی یعنې زړه ښه شي او خوشحاله شي ورسره او د هغوی په صحت هم ډېر ښه اثر غورځېږي او دغه رنګ که موږ د خپلو دغه وکړو نو خپلو ته هم دغه احساس د خپلې رشتې احساس ورکول پکار دي چېرې ته زما خپلې زما رشته دار یې زما د تره زوی یې زما د ماما زوی یې زما د ترور زوی یې یا زما نور مطلب داسې رشته دار یې چې هغوی زمونږ د یو ټبر د یو خاندان وي نو پکار دا دي دې سره لکه رشتې هم مضبوطېږي دې سره چې کوم دی نو د خلکو زړونه هم صفا کېږي نو دا بنیادي خبرې زما په خیال چې کوم دی نو په دې باندې موږ له غور پکار دی او موږ له ړومبی چې کوم دی نو هغه چا خبره وي د ځان اسلام راته پکار ده ځکه چې موږ د ځانه شروع کوو نو معاشره کې به انشاءالله دغه رنګ دغه بدلون راځي او وختي موږ دغه ذکر وکړو چې یاره د زموږ لکه ویل کېږي موږ له دا چېره ښه مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د هغه د ژبې نه چاته څه ازار ونه رسي نو که پکار دی چې موږ ځان ته چې مسلمانان وایو د خیره سره الحمدلله مسلمانان یو او موږ دا وایو چې موږ د نبي علیه السلام په طریقو باندې ژوند تېرو نو د دې ټولو خبرو موږ له خیال ساتل پکار دي بهرحال چونکې زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي که ژوند د خیر د پښتونخوا په رنګونو کې بیا د یو بل نوي موضوع سره تاسو ته مخامخ کېږو تر هغې د نه به اجازت غواړو خو زما په خیال سره ټلیفونونه پکې هم راځي هغې له مې انتظار کوو بله بنیادي خبره پکې بیا د دغه د اختر هم پاتې شوه چېرې د اختر زمونږ هلو السلام علیکم هلو 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 کال پکې راتلو خو زما په خیال چې ډراپ شو چې د دغونې سره دغه مسله وي یو خو دا دی چې زمونږ په ملک کې دا ستونزې خو وي کله د بجلی مسله وي کله د ټلیفون د لاینونو کله د نورو د موبایلو د دغه نو دا ټولې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دی د کوم ځای نه هلو هر خبرې کوم د ګریګاډن نه جی 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 څنګه راغو سم خیر ټیک ټاک یې شکر الحمدلله د الله ډېر احسان دې سرجي خبرې خو تاسو ډېر ښکلې وکړي صحت مو ښه دی او ډېر ګټورې خبرې مو کړلې چې یاره موږ د یو بل خیال ساتو د اختر د خوشحالۍ دا مطلب نه و بلکل زړونه نه بغض او کینه لري بلکل او مخکې د میلو خبره تاسو وکړه سرجي هغه میلې هغه افسوس چې کاش هغه پخواني وختونه بیا راتلې او یو درېیمه خبره زما یو ذهن ته راغله جی جی موقع په مناسبت خو نه ده جی 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 دا څه خلکو د صوبایي حکومت چې کومه رمضان پیکه چې کومو هغه د غریبانو له خلو نه وشکوله لکه تاسو ته به یو پروګرام پر قرار دي چې به تاسو پروګرام بالکل نه په دې خو زمونږ دلته نور پروګرامونو کې خو په خبره شوې ده یقینا چې هغه باندې خو دا تاسو ډېره بنیادي خبره وکړه چې هغه هم د حقدار ته نه رسي ما ډېر زیات د حقدار خلک وکړه ډېر زیات کې محروم بالکل کم د دې کم کارکونانو یا څه هغوی ته به لاس په لاس کار کېده نو دا خو ډېر افسوس خبره چې دا دوی لپاره راغلې وي یا دی چې د بل چا د غریب سړي حق نه و مثلا دغه ده که نه چې مهرباني وکړئ زموږ دا خبره دي دغه ته ورسوي احکام په خیر حکام خو موږ اسلام آباد کې ناست دي دلته نه ځان نه خبره کړی دی دلته خو دوی او موږ انسانان نه ګڼي که نه چې یاره دلته هم څه انسانان پراته دي که نه هغوی به خپله اسلام آباد په صوفو کې ناست دي او ډېره د افسوس خبره سرجي که زما دا اړر اوس پړی دي غریبانو لپاره که نه نو دې کې ډېر څه شته یاره بس دا هم ستاسو ډېره غټه دغه خبره ده چې دلته تاسو سره دغه یو فکر یو احساس اصل خبره دا ده خو مسله دا ده چې زمونږ پښتانه متل کوي تشه لاسه ته مې دښمن یې که نه نو زمونږ خو دغه وس نه رسي خو دا وس مو رسي چې لکه څنګه تاسو خبره وکړه یقینا چې دغه رمضان پیکج چې کوم دی نو په هغې ډېر زیات نیوکې وشوې ډېر زیات اعتراضات او ډېر زیات دغه په مخې لاړل چې دغه خو یو قسم لا خپلو حلقو کې خپل زمونږ چې کوم د صوبایي اسمبلی ممبران دي هغوی خپلو پارټۍ خلکو ته باقاعده هغې ته ویلي چې تاسو موږ له لیسټونه راکړئ نومونه راکړئ او هغه نومونه هغوی ورکړي دي نو هغه لکه د خپل یو قسم له یو داسې بو چې یو سیاسي رشوت په توګه که نه
بالکل سرجي زه د دې ګوایم ما ته پرون هم یو ټاکسي والا دغه زما ملګری دی هغه وایي چې زه څه وکړم لکه نو څه وکړو لکه خیر چېرته لاړ بس هغه خو یوازې دا نه ده که نه زموږ د ملک کې زموږ بدقسمتي دا ده چې دلته خو لکه څه د احتساب نظام نشته دلته انصاف نشته دلته د خلک لکه دا اوس د صوبایي حکومت دا چې کوم د رمضان پیکج خبره وه نو هغه په کومه طریقه باندې دی تقسیم کی کنه ډیر خلک محرومه پاتې شول چې کوم حقداران هغه محرومه پاتې شول او چې کوم پیژندګر بالکل نو بس موږ خو په خبره تاسو هم خبرو کا موږ هم په خبره مخکې پروګرامونو کې په دغه رنګ زموږ نور پروګرامونه چې دی پای کې په دې معنی باقاعده زمونږ تجزیه کار چې کوم زمونږ د هغوی په خبرې کړي دي او دا اعتراضات ډیر زیات بلکې دا څو بګوري په دې سوچ ما ته افسوس به دی راشي چې د انصاف خبرې کوي ځینې خلک چې دغه نه چې دا خو مصیبت خو دا دی چې دا خو ځان ته د انصاف داویداران وي او هغه رنګ که موږ خبره کوو خبره سیاست ته بوځو نو دا دلته په دې صوبه کې دریم حکومت ترې دی ته ما ته دا ووایې چې په دې صوبه کې دی څه وکړل څه داسې پراجیکټ وکړل څه داسې خلکو ته سہولتونه پیدا کړل دلته د سړکونو سال دی دلته د نور نظام سال دی دلته هر شی چې کوم دی نو تتر بتر دی که نه هغه ټول ما اوس کې بل څه نشته او ما دا قلم او کاغذ برالم بس همدوی پسې به لیکل نور کوم نو بس زمونږ خو دغه وس دی مونږ سره خو دغه دی او مالته خپل هغه سړی خپل ضمیر ته چې کوم دی نو بس ملامت نه د خپل چې هغه ضمیر اواز یې هغه خلکو ته رسول پکار دی که نه نو دغه خبره مونږ کوو باقي نور دی بس الله دې الله ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسه مهرباني السلام علیکم ګرانو کتونکو اورېدونکو ګوهر بھائی د ډبګري ګارډن نه ټلیفون کړو هغه د رمضان پیکج خبر وکړه د صوبایي حکومت نو چېرته حقدارو ته هغه باندې خو خیر ډېر زیات اعتراضات وشول په سوشل میډیا تاسو کتلی هم دي نو نه پوهېږو په کار دا دی چې د هغې هم زمونږ د دې ټول دلته خو د څه انکوایري نه کېږي سم احتساب نه کېږي نو څه به سړی ووایي کومه مسله به سړی جاړي کوم دغه به جاړي خو بهرحال او الله دې زموږ په حال باندې ورحمېږي او د رمضان پیکج خبره ده یا دا دلته هر شی چې کوم دی نو هغه زمونږ د سیاست ښکار شي او په سیاسي توګه باندې یو قسم له بیا مونږ سیاسي رشوتونه او دغه شروع کړو نو په کار دا دی چې په دې باندې مونږ د خپل چې کوم څه دغه کوو نو هر سړی تر خپله په خپل وس باندې پړ دی نو مونږ له د خپل وس مطابق چې کوم دی نو خپل کار په کار دی خپله چې څومره زموږ د لاسه کېږي ښېګړه کېږي نو په کار دی چې مونږ خلکو ته ښېګړه ورسوو ښه سړی دی چې په بدو نظر نه کا که څوک بد ورسره کاندي دی به ښه کا په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه څه کا ګرانو کتونکو اورېدونکو همدې سره زموږ د ننني پروګرام وخت سرته رسي که ژوند او خیر د پښتونخوا په رنګونو کې به انشاءالله العزیز اختر هم پکې را روان دی د اختر نه پس چې کوم دی نو بیا به یو بل ته مخامخ کېږو د یو بل نوي رنګ سره د یو بل نوي موضوع سره تر هغې ځنې اجازت غواړو د لوی الله په امان ښاد آباد او بریالي اوسئ